أنفسهم ألست شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إننا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون سورة الأعراف کی درې اهمې مسلې بیانولې یو تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او هر یو مبلغ تا دویمه مسله اتباع د ما انزلو کوي الله چې څه حکم را لېږلی د هغې تابعداري وکړي او دریم بیان د توحید او رد شرک کوي د دې درې واړو مسلو وضاحت کو په واقعاتو باندې په طریقې د لوف نشر غیر مرتب اوله مسله چې تسلی وا باغی باندې واقعا د ټولو ناخر کې ذکر کوله د موسی علیه السلام چې ګوره موسی علیه السلام زړه نو تنګ کړی د بادشاہ مقابله کړي وا د قوم کړي وا د سامری کړي وا او زړه نو تنګ کړي
دیمه مسئله چې اتباع د الله د حکم کوي په دې واقعه د ټولو نه مخکې ذکر کړه د شیطان چې هغه د الله حکم ونه منه نو هغه ذلیل او رسوا شو او درېمه مسئله چې بیان د توحید او رد د شرک کوي نو په دې باندې واقعات د نوح علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام شعیب علیه السلام چې ټولو دا ویلو یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره قوم د یو الله عبادت کوي بغیر د الله نه بل اله او حاجت روا نشته د موسی علیه السلام واقع تفصیلا ذکر کولا په تسلی چې زړه مو تنګه وه وګوره موسی علیه السلام ته قدم په قدم باندې هغه تکلیفونه مصیبتونه برداشت کړي چا د طرف نه کله د سایرینو سره مقابله کله د قوم سره مقابله او کله په خپلو کې کس پیدا شو هغه دشمن شو سامره نو د هغه سره مقابله نو که ته وایې چې د قوم سره د قوم نه ولې ورته تکلیف رسېده دا قوم داسې و چې الله به ورته څه حکم وکړه نو په هغې کې به هم چل ولکو لکه وګوره الله ورته وی میان مني وایي نو په هغې کې چل ول شروع کړه وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ تپوسو کدو داینا پا بارد کلی آغا کے اند آغا کلی دا حالت چو پا غالت دریاب کلا چه زیادے بے کو پرول خالی کے یوم سبتهم پرول خالی دائی کے سبت سین بیتے کے مانا پریکولو منی کولو یوم سبت تساو یوم سبتم زکاوئی چه پا دے را که دای د خکار نه منی کړیو چې خکار باندې کوی یوم سبتهم شرعان بروز خالد دای کی خکارا شرعان خکارا شین ریعین کی مانا دا د وضاحت د دې وجه شریعت تم شریعت زکوی چې دا خکارا د صفا دی کې سپټ پنا نشته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ترکتکم علی ملت بیضاء لیلوها کنہارها تاسو ما یو صاف دین باندې پری خودی ایو یو صفا شریعت دے صفا دین دے لیلوها کنہارها چداوی شفا پشان درازی باندې دا شریعت تم شریعت ذکر ہوئی چگہ واضح دے یوم سبتهم شروان بروز خالی دائی کی خیارا او پاغرز باندی چه خالی بانو لا تاتیهم نو نبرات للدائی تمیان کذالکا خبرم دارنگی و امتحان کو منگ دائی باندی پاغا چه بما کانو یفسکون پا سبب داغی چودائی ما تا ان کی حکمونو دا اللہ لرا نو منگ دای امتحانو کې چول وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اس تفصیل کئی او درې ډلې دا غي ذکر کئی یو دا سوا چاغا غلی پاتې شو او دویمه چاغي دا میان نیول جرم کو درېمه دا سوا چاغي منی کول دا کوم چې غلیو د نورو ته وی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ کلا چوی او ډلې د داینا هغه من کون کوتا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ صَلَّتَا سُنَسِيَتْ کوئی آغا قوم تا چه اللہ حلاک انکے دے غیلر دنیا کے یا سزا ورک انکے دے دیلر آخرت کی سزا سختا قالوا معذرة إلى ربكم دوی مدلا چې چا منی کول نو غي ورته د پارا د عذر پیش کولو رب ستاسو ته یو د دې وجنو ته بیان کو چې څنګه سبا الله وي چې تاسو له دې منی کول چې عذر پیش کو ادویم
ولعلهم يتقون خامخا چې دوی ځان ساتي د ګناه نه. فلما نسوا ما ذکروا به نو کله چې دوی پرېښود هغه چې پند ورکړی شوی دوی ته په هغې باندې خلاص کړه موږ هغه کسان چې ای منع کوله د بدای نه. چا چې منع کوله رد منکر کو هغه هم خلاص کړل. واخذنا الذین ظلموا نیول موږ هغه کسان چې ظلم یې کړی په عذاب ناکاره باندې په سبب د هغې چې دوی ماتونکي حکمونو د الله له. او هغه چې کوم غلي وو قرآن د هغه یاډو ذکر ونه کړ ځکه چې هغه یاډو په سړو کې نه نه جرم کو نه منې کولا نو قرآن هم د هغه یاډو ذکر ونه کړ. معلومیږي دا چې هغه هم تباه شوي دي. ځکه محدثین وایي الفاعل وساقط سویان څوک چې جرم کوي او څوک پې غلي پاتې شي نو دواړه برابر دي. نو قرآن هم د هغې اړو ذکر ونه کړ. فلما عتوا نو کله چې دوی نافرماني وکړه عما نهوا عنه واوړېدل د هغه نه چې منع کړی شوي د هغې نه نو ویې موږ دوی ته شئ تاسو شادوګان بد خاصئین د خسعانه کورې سپی چې سړی شړي وایي اخسا کورې شه خاصئین ناکاره کورې شوي. واستاذن ربک کله چې اعلان وکړ ستا رب چې خامخا پورته کوم به زه په ده لیبعثن علیهم الی یوم القیامه خامخا رالېږم به په دوی باندې تر ورځ تر قیامت مقرر کوم به دوی باندې تر ورځ تر قیامت هغه څوک چې رسوي به دوی ته بد تکلیفونه یقینا رب ستا د زر عذاب والا وانه لغفور رحیم او دا الله دې بخونکي مهربان. ګوره سوره انعام عمره آیاتونه ختم کړل. 146 آیاتونه چې ذکر کړل د سوره انعام عمره نو خلاصه یې راواغسته هم هغه آیت راواغست او لامې پې داخل کړ. هلته یې ویلي ان ربک سریع العقاب نو دلته یې پې لام داخل کړ ان ربک لسریع العقاب لامې پې داخل کړ تفریق په ما سبقه چې وګوره هغه نمونې د عذابونو او دا الله دی بخونکي مهربان. وقطعناهم فی الارض امما تقسیم کړي موږ دوی لره په ځمکه کې ټولګي نو بعضې د دوی نه نیکان او بعضې د نو سیوا د دې نه بعضې پکې نیکان خلک وو لکه عبدالله ابن سلام وغیره او بعضې بدو ناکارو. وبلوناهم بالحسنات والسیئات امتحانونه کړي موږ په دوی باندې په خوشحالو تکلیفونو خامخا چې دوی راوګرځي د بد عمل نه. فخلف من بعدهم خلف نو پاتې شو وروستو د دوی نه اهل خلف چې سکون د لام سره شي معنا نه اهله او چې فتحې د لام سره شي معنا پاتې کېدل نو معنا دا فخلف من بعدهم خلف پاتې شو وروستو د دوی نه اهل سکون د لام سره شي معنا نه اهله. ما وردیو ما دا ذکر کړي فخلف من بعدهم خلف نو پاتې شو وروستو د دوی نه اهل چې میراث سره وړ کتاب یاخذون عرض هذا الادنى او نیسی دی لرا سامان د دې ژوند د دنیا ویقولون سیغفر لنا او وایي زر چې بخنه به وکړی شي موږ ته. څه مطلب نا اهله تېنه رستو پاتې شو او هغه نا اهلو دا وکړل چې زمونږ پلار زمونږ نیکه هغه د خدای د کتاب خدمت کړی و موږ خو صاحبیکان یو موږ صاحبزادګان یو موږ پیرزادګان یو نو بس دا خو زمونږ وراثت دی موږ لوی خلک یو
دا زمونږ وراثت دی. نو هغه وراثت سره هغوی څه وکړل؟ صرف د دنیا د ګټې ذریعې وګرځوله چې دا د پیر صاحب زیه دی او نوسی دی، دا د مولوي صاحب زیه دی او نوسی دی، دا وارث دی او ده به بس که پوهیږي او که نه کتاب وراثت کې واغسته بس هغې سامان وګرځو دنیا د پاره. شیخ القرآن الله دې په رحمتونه وډېږي هغه دې ځای کې وی سابقان پاتې شي او بیا خدمت د قرآن اونکي او صرف دا چې ماته وراثت کې پاتې شوی دی او هر څه د هغوی د لاسه تباه او برباد شي. ما ځان سره ولیکل چې ماته یاد دي بیا نو ځان له د وراثت یو ذریعه وګرځوله. نه د وراثت مه ګرځه، په وراثت نه ده، دا د خدای په رحمه د خدای په مهربانۍ ده چې چاته نصیب کی. ډېر پلارانو لوی کار کړی، لوی لوی خلکو پلارانې، خو اولاد ته نه نااهل پاتې شو. نه ورته د پلار هغه میشن معلومي، نه ورته د پلار هغه کار معلومي، نه د پلار د هغه کار نه خبري، صرف هغې ذریعه د دنیا وګرځولي. نو به د دنیا ذریعه او اړم دی، نه به درس کولی شي، نه به بیان کولی شي، نه به حق ویلی شي او بیا بل هم نه پرېږدي، خپله هم نه کوي بل هم نه پرېږدي. لکه بعض ځایونو کې دي داسې چې هغوی نه خپله کار کوي نه بل کار ته پرېږدي. فخلف من بعدهم خلف، نو پاتې شو وروستو دوی نه نااهله ورثوا الکتاب چې میراث سره وړه کتاب او نیوي دی لره سامان د ژوند د دنیا، به د دنیا د پاره چې زما پلار دا و زما پلار دا و اگر به وایه شیخ القرآن هغوی چې د هغه په مرۍ چاړه راښکېلی شوي نو هلکه بیا خو پارمي چرګان ټول شیخ القرآنان شو. لکه هغه روزه لري په څه غول خوري نو دا ګډې وډې به وایي. نو عبدالله ابن مبارک دور کې ابن علیہ وزیر مال وګرځېده. نو عبدالله ابن مبارک ورته یو خط ولیکه، ورته وی یا جاعل العلم له بازیا تصطاد بها اموال المساکین، و علم دې باز که او په دې باندې مسکینانو مالونه راټولې، تا د علم نه باز جوړ که او په دې باندې د مسکینانو مالونه راټولې. احتلت للدنیا ولزینتها بحیلة تذهب بالدین. شیخ القرآن طبقات المفسرین کې په ترجمه د عبدالله ابن مبارک کې ذکر کړی دي. احتلت للدنیا ولزینتها بحیلة تذهب بالدین، دنیا او داغی زینت لدی او چل جوڑ کا دین دی پہ قربان کا. فصرت بها مجنونا بها بعدما كنت دوان للمجانین، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دوان للمجانین، وتخذ لیوانو دوائیوی نتپخفل لیوانی اگرزی دی. اینا روایاتو کفی ما مضا عن ابن عون و ابن سیرین، آغا روایات سشو چتاو دا ابن عون و ابن سیرین نکل کولا چی دین ذریعہ دنیا مگردو. اینا روایاتو کفی سردها فی ترک ابواب صلاح، روایات سشو چتاب آغا چلولا آغا دا بادشاہانو دربارونو کی پری خودلا. ان قلتا اکرہت فضا باطلون ظل حمار العلم فی التین، او گتوائی ما باند زور شویده نو دا علم خروی او خطاکی انخطی. ان قلتا اکرہت فضا باطلون ظل حمار العلم فی التین، گتوائی دی پا زور وزیر کرے ما نو دا علم خروی او خطاکی انخطی. مورخین ذکر کئی کله چې ابن علیہ
دا خطو کو دا بکا واستعفا وقال والله لقد نصحني اخي وی جړل او بیا استعفا ورکړه وی قسم په خدای ما ته زمارو ډېر ښه نصیحت کړی نه کوم وزارت او هغې پرېښود هغه شاه منصور بابا چې دی د ده تفسیر د البرهان نو په اول کې هغه وجه لیکي چې زه دیوبند کې مې سبق ولی ونه وي اگر چې دی دیوبندیان دي نو وایي ځکه چې زه لاړم نو استادانو تنخواه اخیسته نو ما ځکه هلته سبق نه وي هلته خبره ده خو استادانو تنخواه اخیسته نو ما ځکه سبق نه وي نو چې استادانو تنخواه اخیسته هغه نه سبق نه وي چې استادان امامتي کوي په هغې یې خیر دی نور دغه یاخذون عرض هذا الادنى نیسی دی لرا سامان دی ژوند دنیا وای بخنه به وکړی شي موږ ته او که راشي دی د سامان په شان دی نو اخلي هغې لره ته چې ځان د هغه تابعدار ګڼې نو بیا خو ته په دین باندې ماله که نه الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب آیا نه ده اخیستی شوی دی باندې وعده په کتاب کې چې نه به وایي په الله مګر مناسب ده الله او لوستل دی یا چې لولي دی یا چې دي په دې کې او خامخا کور د آخرت غوره دی د پاره دا کسانو چې هغوی ځان ساتي د مناهیو نه افلا تعقلون نو تاسو کې عقل نشته والذین یمسکون بالکتاب او هغه کسان چې منګولو لګولې په کتاب باندې او پابندي وکړه د لمونځ انا لا نضيع اجر المصلحین نو موږ نه بربادوو اجر د نیکانو دغه نیکان دي چې په قرآن باندې منګولې کلکې ولګولې او عبادت کوي بدني او مالی په قیاس کو نو دی له اجر ورکوو د دی اجر موږ نه بربادوو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ کله چې ولړو موږ غر او د پاسه د دوی که مودودي وایي هسې راکوږ شوی و اوچت شوی نه و وَنَتَقْنَا الْجَبَلَ یې ویلي دي کله چې ولړو موږ غر او د پاسه د دوی که کانه ذلتون گویا که داو صاحبان د پاسه ای وظنو انو واقعون بے مودای گمانو گو چه دارا پریوتون که ده پدائی نوی منگا اونی ویا چه منگا در کر تاسو لپ مضبوطیا او یاد کیا چه دی پدے که خام خواو یاری گئی ده اللہ نا وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ او کلا چه واسط رفستا ده بنی آدمونا ده شاگانو ده دینا اولاد ده دیو او گواهی کړه دی لرا په ځانونو باندې د آدم علیه السلام نه د سرو میږو غوندې اولاد پیدا کړو الستو بربکم نو الله ویا زه ستاسو رب نیما قالو بلا نو دی بېشکه ته زموږ رب ازل کې دې وعده کړې ده شاهدنا ان تقولو بېشکه ته زموږ رب او گواہی کو منگا ان تقولو یعنی فعلنا ذالکا ان تقولو منگا دا کارو کردی دا پارا چونو آئی تاسو پرود قیامت انا کننا نهادا غافلین چه منگا دا دیننا خبرا یا داونو آئی چه شرک کڑیو دا منگا مشرانو پخوا او منگا اولاد رسو دینا نو آیا حلاکه تا منگا پاگا باندی چکڑی دی باطل پرستو وَكَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآيَاتِ دارنگی واضح کو منگا دلائل وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ خام خاص دی راو گرزی اللہ تا یا راو گرزی ناکار اعمالنا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اس آغا ابتلا ذکر کئی دی موسیٰ علیہ السلام بلا
چې دا هغه تابعدارو کې او هغه نافرمانه شو نافرمانی وکړه بلعمې باورا یا بل واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا اولو علا دی باندې خبر دا هغه سړي چې ورکړي موږ دلته زموږ دلایل فانسلخ منها نو ورته د هغې د تابعدارانو فانسلخ منها نو د هغې د تابعدارانو فاتبعه شیطان نو لګېد د پسې شیطان یو تابعه او بل اتباع دی تابعه او اتباع کې فرق دی تابعه کې فاعل په حقیقت کې مفعولی لکه تابعه زید عمران روان شه زید د عمر پسې نو عمر مخکې دی زید ورپسې دی نو زید فاعل دی خو تابع دی د عمر هغه پسې روان دی اتباع کې فاعلی لکه اتبع زید عمران اولګید زید عمر رانیوی نو څنګه فاعل دی فاتبعه شیطان نو لګید د پس شیطان فکان من الغاوین شدل سرکشنا ولو شئنا لرفعناه بها اگه خواه زمونگانو چت کربو مونگا دلر پدی تابدارای د موسی علیہ السلام تابدارو خو او ناسا پا گمراه شو اپا بل اللہ روان شو ولیکن اخلد الالارد لیکن میلانو که زمکتا میلانو که دنیا تا واتبع حواهو او تابیش دخبل خواهش خواهش او خیال او دنیا مقصود شوا دنیا غرض چا پیسے ورگی دولت ورگ نور اسا مقصد و مشرات چه زبا مشر شوا ما تبا خلق مشر ہوئی و میر سے بوئی واتبع حواهو تابیش دخبل خواهش فمثلو کمثل الکلب نو حال ده کمثل الکلب پشاند سپی باندې ده په دنیا کې بدتر شي په زناورو کې غسپې ده ځکه دا په ټولو کې سپک خوینو والا او سپک عادتونو والا سره د هغې نه چې سپی ډېر سپک شی دی نو الله وایي فمثلو کمثل الکلب حال ده پشان سپی باندې ده ګوره سپی سره مشابه که فمثلو کمثل الکلب حالانکه هغه خو ملاو هغه خو پویه وه لکه مخکې وایي واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا ورکړو مونږه اغلرا علم د آیاتونو زمونږه مونږ والا پویا ورکړی وا فانسلخ منها وداغینا نو اول عالم پویا او عالم دا ډېر لوی درجه ده ځکه قرآن وایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجه اللہ مومنانو چتائی او چاله چې علم ورکړی نو په ډېرو درجو چتائی نو د عالم د عام خلکو نه درجه د الله دربار کې لویه ده خو څومره چې سړی اوچتېږي دومره د هغه سره بیا سپک کار ډېر سپک لګي چنچڼه الوځي نو هېڅوک نه وایي چنچڼه والوته خو که نوړز والوځي نوار سو کوئی نوار زلوتیا زکا نوار زینا دغا سے کام خلق یو کار کئی سو غگ نکئی او که دا مولانا لگون تاکی اخپاو خوئیگی نو گورا مولائی سیب دا کردی دیا مولائی سیب دا کردی دیا مولائی سیب دا کئی مولائی سیب دا کئی آگا دیر بدنائی عام خلق کار سکئی خیری او که طالب غریب آگا نا لگاون تی غلطی ہوشی نو هغه بیا د دنیا ته په مخه کړی عام خلک بروانی
د سکول هلکان به رواني د کالج به رواني ګڼه به وي لار به یې ډکه کړي پروا به خو که طالب هغه په لاره باندې ډله طریقه باندې لاړ شي نو هر سړی وایي دا وګوره طالبانو لار بند کړې ده ولې د ده نه د خلکو تمه وي چې دی خو تهذیب والا دی ده نه به موږ تهذیب زده کوو نو دی ولې بې تهذیبي کوي دا بده خبره نه ده تا نه د خلکو تمه ده چې دی خو مهذب دی موږ خو یو دغسې وایي خو دی خو مهذب دی ولې داسې کوي نو ملاو او لویه درجه والا الله ورکړې وه خو چې کله یې نافرماني وکړه نو په بدتر په ځناورو کې سپی و الله د سپي سره برابر کړ کله یې د خر سره برابر کړي مثلو که مثل الحمار یحمل اسفارا دې نه سخت الفاظ نور نشته که سړی په سوچه پښتو کې وایي نو د دې نه سخت الفاظ دي سړی چاته ډېر غوسه شي کنځل کوي د خر بچیه د سپي بچیه دې نه زیات بیا بل نه کېږي دوره حد ته ورسو سړی دی چې عالم دی لوی سړی دی مقام دی خو چې کله د غلط کار وکړ د خدای د کتاب نه خبر و په بله روان شه فمثلو کمثل الکلب نو حال د په شان د سپي باندې دی سپي سره مشابه کړ د سپي حال څه حیات الحیوان کی لکلی دگم صفت خویو ندی یو خوی د سپی دا دے چې دے چا ساتلی مالک او کل سپی لیونی شي نو اول دے خپل مالک چی اول په خپل مالک باندې حمله کوي او دی چی دغه سي هغه باطل پرس مولا چې تاوته قرآن خیلی یا تاوته دین خیلی خو کله چې د په کلمو چینجی اخته شي لیونی شي نو دی اول په خپل استاد شروع کی او دی د خپل استاد ته خلا چې یو خپل استاد چیجی دغه سپی چې دی د په کلمو کې د په ګیډه کې چنونی چینجی نو دی زر زر سالی نو تازه هوا چې ځینو چینجي په آرام پراته یو د دې وجې سپی وګوره د دار خوله وازوي او ژبې یې راځي ها 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 دا به کوي او ساه به زر زرلي ځکه دی چې کله خوله بند شي او تازه هوا د ده ګېډې ته نځي نو هغه چینجي د ده په کولمو حمله وکړي او د هغې اثر د ده په مازغو راشي لیونی شي د دې وجې په ډېره ګرمۍ کې سپی لیونی کېږي ځکه د ده ګېډې ته تازه هوا نځي یا په ډېره یخنۍ کې سپی لیونی کېږي ځکه ده خوله بند کړي تازه هوا نځي نو دی لیونی شي دغسې هغه ناکاره ملا چې کله د ده ګېډې ته څه نځي تازه اته پې بند کې نو دی لیونی شي نو څنګه چې سپی لیونی شي اول مالک چی نو دی هم دغسې اول مالک چی نو دی په ټوله دنیا به پرېږدي دی به اول استاد ته خوله اچوي دی به خپل مشر ته خوله اچوي او هغه به چیچي دویم دا چې سپی چرې چا موړ نه دی لیدلی سپی ټول عمر یوږي دی چرته موړ نشو او دا ناکاره مولا دی چرته موړ نشو نو دی به بیا ځان له باني ګوري کله یوه بانا کله بله بانا کله به سملي زه بیمار یم او امداد وکوي کله به کور باندې سیلاب راغی امداد وکوي کله وطن پرېښود امداد وکوي کله دا وکوي کله یو بانه به ګوري دی چرې مړیږي نه سپی هم چرې نه مړیږي او د سپي دا عادت دی چې دی قیو کی نو بیا غسټي دا عادت دی چې قیو کی نو بیا غسټي دا مرتدی مولا دیو الراجع فی الهبت کالکلب یعود فی قیه
دی با پسخات په دایره کې یو بل ته سیزونه وبخي نو بیا به کې دی عیسی علی بخله وی بیا به کې عیسی علی سپیچ دی د خپل جنس ډیر بدی شي یوازې به یو کور کې او که بل سپی دی هغه کور ته راوسته نو دی ورپسې پړی او پټای شلی او زور کوي غپا 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 چې دیولی راغلی زه دلته یم دیولی راغلی دی د خپل جنس دشمن دی او دا ناکاره مولا دی هم د خپل جنس دشمني دی چې په جماعت کې امام دی نو که په هغه جماعت کې تا د قرآن درس شروع کړ بس دی به قیامت جوړ کیو محله به ولمسیو دیولی راغلی دی دیولی په دې جماعت کې درس کې دی سره راغلی د خپل جنس ډیر بدی شي که یو عالم یو حق پرست مسله حق کوي هغه به بدی شي هغه پسې به غاپي دا د عادت دی او سپی چې دی چې نور اړه نه کیږي نو دی به کنجو کی نو هغه غوښه به اوسي نو هغې کې به یې کېږي نو خارې به پرې واړوي پټه به یې کي په بل یې نه ایسوده چې بل سپی ونه خوري د ده په بل نه ایسوده دی هم دغسې دا ناکاره مولا د ده نه چاره شی نه زیاتې کېږي د ده به ته صدقه ونه وینې د ده به خیرات ونه وینې د ده به چاره چا ته څه شی پرېښودلو نه وینې دی ټول عمر د بل په کور ورځي دی به چېرته څه شی نه راکوي او سپی چې کله یو شی خښ کي نو چې بیا ورپسې راځي نو بیا ورته معلوم نه وي حافظې ډېره کمزورې ده نو پوزه به راکاږي یو ځای به بویي بل ځای به بویي او ګرځي به د ده حافظه ډېره کمزوري او د دې ناکاره مولا د دې مبتدي د ده حافظه ډېره کمزوري ده ته هم څه شی په پته دی نه پوهېږي داسې کتاب نوم والي په دروغه خو چې ورته وایي وښایه راته کتاب کې هوا پرانی کتاب کې راغلي دي خو چې ورته وایي وښایه کتاب کې بیا ورته کتاب نه معلوم دارنګې سپی ډېر لالچي دی او دا دومره لالچي دی چې دی مالدار ویني نو هغه ته لکای شڼی او چې غریب طالب ویني چڼې ویني غپا 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 چې سورې ته قدر کې سپی چې نیغ پې ورځې نو دی غږ نه کوي او چې ته یریږي ته دا دې په شا ورته ګورې دا دی به درپسې هسې راپاسي غپ 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 چې نیغ پې ځې نو دی کشم نه کوي دغسې دا مرتدي دا ناکاره مولا ډېر نهایت لالچي چې مالدار ویني نو دی به ورته لکای شڼی او چې غریبي نو هغه له دې ډېر مړنی طالب لا عجز لا هغه له ډېر مړنی او دغسې سپی دی نهایت شهوتي دی دوره شهوتي دی هر وخت دی به چې څه ویني بس ور ټوپ کوي او دا ناکاره مولا دا دوره شهوتي دی چې دی چاندو کی هغې باندې هم دی چې را رواني نو به د ملایکۍ بیا او د عمل یې داسې دی عمل یې ناکاره یو نو بیا هغه بدعملۍ او بدکاري عادت وګرځي دارنګې سپی چې دی چې کله کمزوری شي او بیا یې څوک نه وي نو دی بیا نور ځان له ناستي او دی چې هېڅ هم نه وي نو دی به ځان له ناستي لکه به اوچته کړي خپه نو خپله دوبره څټي دی هم بیا چې هېڅ هم نه وي نو دی هم بیا ځان له ناستي خپله دوبره څټي دا د عادتونه څنګه چې د سپي عادتونه دي نو هغه د ده عادتونه شي فمثله کمثل الکلب واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا
اولولا دیبان خبردار سڑی چه ورکڑی منگا غلرا علم دا آیاتونو دا منگا نو دا غینا نو لگی دا پس شیطان نو شده سرکشونا که خواه دا منگا نو پور تکڑی با منگا دلر پا دی تابدار آئے که دی تابدار وی دی با نور مچت شویو مقام حیثیت بے اچت شویو ولیکن اخلد الالارد لیکن میلانو که دنیا تا او تابش دخبل خواهش نو حال دا پشان نسپی باندی دے که شڑی دلرانو ماساس کئی او کپری دے دلرانو ماساس کئی که تا سوائی وطاون دے بغاپی که سنوان دے بغاپی ذالکا مسل القوم اللذین او سپیچ لیونیشی نو بیا خلق سے چل گئی سپیچ لیونیشی نو اگا مالکی کوتک راوالی او اگا وی چی دا سر ورلو ما چی مردار شی نو اگا پی چی گزارو کی یا اولگی یا نلگی یا روغو لگی یا خود چی دا اگا نخلاص شی مردار نشی نو بیا چی پا کم اللہ رضی نو خلق ورپسی کوتک راغسته یو یا لیوی درائے لیوانے دیوئی درائے لیوانے دیوئی یا لی کوتک بیا ورپسی کوتک ہر چارا راغسته یو فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْحَسَ کہ شڑے نو ماساس گئی او کہ پریدے نو ماساس گئی دا مثال لکو ما غدے چاہی تکذیب کرو زمانگ آیاتونو فَقْصُصِ الْقَصَصَانُ بیانو کا بیان لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ خام خواہ چیزائی سوچو کی تا بیانو کا چیزائی سوچو کی چیرہ دا 50 آدھی کی گی دے بیادر کا معلوم ہے سامسن القوم الذین کذبوا بآیاتنا بد صفت قوما کسانو چاہی تکذیب کرو زمانگ آیاتونو وانفسهم او دخبلو زانونو یا وانفسهم زان لکلام دے وانفسهم کانو یظلمون بخبلو زانو دیو ظالمان آغا سوگا چی اللہ و تعالی رسم کی نو دے پا سملار باندے روان دے او آغا سوگ چی اللہ پی مورد گمرائی وی نو دغا دیون دغا تاوانیان وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ تاکیق سر پیدا کردی منگ اخپل علم کے دا پارا جہنم دیر دا پیریانو بنیانو نا زما علم پا دیو چدا با جہنمیو داولی لهم قلوب اللہ افقہون بیاد دیل رسولون دی سوچ نکئی پدے باندے قرآن کے او دیل راسترگی دینوین پدے باندے قرآن وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهِ اسْمَعُونَ بِهَا او دیل را وگون دین ناوری پدے باندے قرآن اولائکا کل انعام دا کشاندی بساک دا کساندی بشاند ڈنگرو باندے بل هم اضل بلکہ دید دینم بدتر دی حال ڈنگرو بشاندی دیو غیی او شیدے اولائکا کل انعامی چه اللہ دا اللہ زر در کڑے او تا قرآن کی سوچو نکو غیبونے در کڑی دی تا پی قرآن وانو رئی دا سترگی در کڑی دی تا پی قرآن وانو رئی نو تا غیی کی سفرک شا اولائکا کل انعام دا کسانی پشاند ڈنگرو باندے بلم اضل بلکہ دیدی دینم بدتر دا غوینم بدتر دے اولائکا ام الغافلون دا کسانم دیدینا خبر دا اللہ دا کتاب وللہ الاسماء الحسنہ او اللہ لرا صفتون دی بہتر بہتر فدوه بها نورا مدد کئی اللہ لپاغی باندے دا اللہ کلی کلی نمون دی او پاہا نمونو باندے دعا غوارا فدوه بها دعا غوارا باغی باندے دا اللہ نمون گناونا دی زیاد شوی دی او پوئے چه زمان گناونا زیاد دی نو اللہ تو جاڑا
یا غفار اغفر لی و بخون کی آماتا بخناو کا یا غفار اغفر لی خلق در پسی شوی دی تابی عزت کئی او بتا الزامون لگئی نو دعا غواړه یا ستار استر لی و پردرا استن کیا ما باندې پردرا والا یا ستار استر لی دا وظیفہ کا و پردرا استن کیا ما باندې پردرا والا دشمنان دی ډیر شوی دی او تا پسی دی نو دعا غواړه یا قهار قهر علی اعدائی یا قهار قهر علی اعدائی و قهارا زما په دشمنانو قهر راولیگا کمزور شوی تا خلق دشمنان دی زیاد دی او مقابل دی زیاد دی نو چرا یا قویو یا قویو یا قویو او قوی ذاتا تمام مضبوط کا ما مضبوط کا دا اللہ گر نمونه دی پاگے اغوارا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ لرا صفتون دی بہتر بہتر فَدُو بیان را مدد گئی اللہ لپاگے او پردیا کسان یلحدون فی اسمائی چاہی کا دروی کئی بنون دا اللہ کے یلحدون ابن کثیر مانا کئی اے یشرکون فی اسمائی چاہی شرکی بنمون دا اللہ کی بل سوک سمطلب چے قہر را لیگون کے دے اللہ ادے وئی نچین ملنگانو مکہ گورے کٹ بور باندی واڑی اور یدون کے دے اللہ ہر وقت ادے وئی بابام زماوہ زوری دا اللہ سارا پائی صفت کے بل سوک شرکی یلحدون فی اسمائی سیزون ما کانو یعملون زردے چھ سزا بورگشی دیلا داغا چھ دی کول او داغا چانا چھ پیدا کری منگے او ٹول گئے ہو چھ بیان دے کو پحق باندے و بھی عادلون او پدے باندے بے نور خلق برابر ہولا والذین کذبوا بآیاتنا آغا کسان جای تکذیبو کا زمند آیاتونو سنستدرجو من حیث لا عالمون زرد چرورو بے اوچتو ما دا سے طرف نچ دی گور باندے نپوئی گی وهم لهم مولا دورگو مدائلا یکنن تکبیر زماد ساخت متین دا متن نا متن دا شادی پٹو تاوئی سنچ دا پٹی مضبوطی او انسانی را ٹنگڑی کله چې دا کمزوری شي نو بیا انسان را ټیټ شي بیا انسان هغه بیلنس نه برابرېږي پریوزي نو بیا ډانګورای راوالي یوم لی لهم انا کیدی متین او تدبیر ورکوم مولت ورکوم دیلا یقینا تدبیر زماد سخت اولم یتفکروا آیدی سوچ نکی ما بصاحب من جنہ چنشتے مرگری دی باندی سلیوان توب او نیدا مگر یر ان کے خیارا اولم ینظرو اس اثبات دا قیامت آیا دین گوری پسلطان داس منظر زمکو کے اوہ کی چی پیدا کری اللہ سے سیزونا وانا سائی کن قد اکتربا جلوہم او قریب دا چه شیوانی دی نیٹا دائی فبئی حدیث بعدو یؤمنون نپا کمی او بیان باندی دائی پس دی بیان نا ایمان راڑی چه قرآن پری خود انور رسالی راواغستے قرآن پری خود انور کتابونی راغستے داغی درس شروع کا قرآن درس نکی من یضلل اللہ فلا دی اللہ آغا سوگا چه اللہ پی مورد گمرائی وی نشتا دے لار خودون کے غلارا او پرید دی لرا پسر گشو دی کے حیران و پریشان تپوس گئستان بارد قیامت کے ایان مرساہا شکل بیو دردل دے قیامت مرساہا مصدر میمی دے یعنی ارساؤہا تپوس گئستان بارد قیامت کے شکل وی رات لدے قیامت
وای ورته پیغمبر علم د دې د رب زما څخه دی ما ته پته نشته د قیامت ظالم الغیب نیما لا یجلیها لوقتها الا هو او نخکاره کوي دې لره لوقتها یعنی فی وقتها په خپل وخت کې الا هو مگر دغه الله ثقلت فی السماوات والارض نو مونږ ته ولې دا علم نه راکړی مونږ ته ولې نه دی ویلي چې قیامت به کله وي ځکه ثقلت فی السماوات والارض دروند دی علم د اسمانونو په اسمانو ځمکو کې څه مطلب د هغې هیبت د هغې دومره دروند دی چې هغه برداشت نشي کولی اسمانو ځمکې والا ځکه که چاته پته وي د غم نه به مړه وو لا تاتیکم الا بغتة را بنشی تاست مگر ناصاپا او تپوس کوي ستانا کانکا حفیون عنها گویا کہ تا خبردار دینا نو تا کو خبردار نہیں ورطا وایا انما علم عند اللہ بے شکا علم دی دا اللہ سخه دے تا تا دا قیامت پتا نشتا ورطا وایا انما علم عند اللہ بے شکا علم دی دا اللہ سخه دے سورہ لقمان سلور دیر شمایاتو گو رئی نوالتا موئی سورہ لقمان اخیری آیاتو ندی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام یقینا اللہ چلے عنده علم الساعة اللہ سغد علم دا قیامت وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام رالی کی بعد باران پودے اللہ پاگا چی گیڑو میندو کی دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا چاہتا پتہ نیچے سبا بسکئی وما تدری نفس بیئی اردن تموت او چاہتا پتہ نیچے چپا کم ازمکا بمری چاہتا بو اللہ مرگ راجی دا چاہتا پتہ نیچتا علم داغی دا اللہ سخدے قل انما علمها عند اللہ وایا بے شک علم داغی دا اللہ سخدے لیکن اکثر دا خلقوں پوئی گی نو آیا واقدار نیمان زانلا ند نفع و ند ضرر مگر آیا چکوغشی دا اللہ ولو کنتو عالم الغیبہ کسا پوئی دے پا غیب ما بزان لدیر خیر جمع کڑے او نبو رسول ما تس تکلیف نتسی ان انا الا نذیر و بشیرون نیم ازا مگر یرا ورکون کے و زیر ورکون کے دا پردا قوم چگا ایمان راڑی والذی خلقکم من نفس واحدا دا اللہ غزاد دے چھ پیدا کری تاسو دیو جنسنا یا دیو نفسنا آدم علیہ السلام نا وجعل منها زوجها پیدا کرے دن بی بی دا آدم علیہ السلام دگا سے پختان پیدا دا دیر پارا لیاس کنائی لیہا دیر پارا چھ آرامو کی دی سرا دل والا پیدا کر چھ آرامو کی دی سرا لیاس کنائی لیہا دیر پارا چھ آرامو کی دی سرا فلما تغشاها نکلا چھ پٹ کی دا سڑے دے خزلا حملت حملا خفیفا نو حمل والی دا خزا حمل سپک فمرد بھی نو پات شو پدی سرات لرات لپدی سرا فلما اتقلت نو کلچ درن شوا دا واللہ ربهما نو فریادیو کدی دوارو اللہ تا چھ رب دی دوارو دے لائن آتے تنا صالحا کتارا کمنگتا نیک بچے لنکونن من الشاکرین شبہ مند شکر گزارنا فلما اطاہما صالحا نکلے چور گدیل نیک بچے جالا لہو شرکا او گردول دے دوارو اللہ لوئی صداران
فیما آتاهما پاکی چه اللہ دیلے ورکڑے ہوا فتعال اللہ عما یشرکون نو چد دے اللہ داغنا چه دی شرکان کئی دے اللہ سر بلسوک بعض مفسرینو دیزائی کے روایت راغستے دے دا عبدالصمد دا ترمیزی چه آدم علیہ السلام بچے نہ پیدا پائی دو بچے بے اوش مربش لوئے دنا نو شیطان راغے دا آدم علیہ السلام بی بیتے ہوئے چه ستاو بچے اوشی خود تو اللہ نم عبدالحارس کے دا حارس دا شیطان نمو نو اللہ عبدالحارس کے دا شیطان بندہ ناغ بلوشی نو دا آدم علیہ السلام چیزی وشا اغیو اللہ نم داغا کی خود چه دا شیطان بندا نو اغلوشا نو اللہ وی چه بچے مانا اگواری او زد اللہ بچے درکم بیارا سر بلسو کی سردار گردوی نو بیا اعتراض را دی چه آدم علیہ السلام و داغا بی بی شرک کڑیو دا خو گناہ دے نو بیا جواب کئیو چه دا دے شرک فی تسمیہ او شرک فی تسمیہ اگا خیر دے اگا گناہ ندے نا دا خبر بالکل غلطا یو دا دیو جن دا خبر غلطا دا ابن کثیر دا روایت راغستے دے او پا دی باندے اگا دری جرحی کری دی یو دا چه دا روایت چه دے پدی کے دے عمر ابن ابراہیم اوغا ضعیف دے لگا مفتاح سعادہ تاش کبرازادہ پدویم جلد سوا 259 200 شپیتما کے اوغا ذکر کری دی چه عمر ابن ابراہیم دا ضعیف دے او پدی کے راوی عمر ابن ابراہیم دے دویم دا چه دا حدیث مرفوعان دے بلکہ دا سمرا کھول دے نو تے حدیث و توید نشے دویم دا چه دے راوی دے حسن بصری نو حسن بصری چه کالا دی آیت تفسیر کو نوغدار روایت نے ذکر کرے اور راوی چه کالا خپل یو روایت پریدی نو بیا دا آگے سے حیثیت نشتا نو دا دری جرح پہ حافظ ابن کثیر کری دی سالورم امن کہو چھے آدم علیہ السلام داغ بی بی دا شرک کرو نو بیا دل دی سیغی دا جمع لراڑی ایو شرکون ما لا یخلقو شیئا نو ایو شرکون ایویلے جمع راوڑی ایو شرکانی ہولی نوئی پکار خدای چه بیا غی دویتا نو نو دلتی جمع نو راوڑن جمع ہولی راڑا اصل خبر دادا چه دا خبر غلط دا چه آدم علیہ السلام و دا غبی بی شرک کرے و بیا شرک و تسمیہ و دلتی مراد ہر و جوڑا دا چه اللہ وی خزا و خاوندی اگئی بچے نہیں اگئی جماعو کی بچے پیدا شی نو دا ہر سو اللہ زکو ما او چکانا واللہ زی ورکما بچے ورکما بیا ما سر بلسو شریکو گرزئی عام جوڑے مراد دی عام خلق مراد دے دے وجنہ سی غید جمع راوڑی دی نو عام خلق مراد دے آدم علیہ السلام و حوا اگئی ندی مراد او دا روایت وطا سے نظام نہ جوڑ کرے نمانا دا فتعال اللہ عما یشرکون اچھت دے اللہ دا آنا چھ دے اصدار کئی دے اللہ سر بلسوک ایشرکون مالا اخلق شیئا آئے دے اصدار کئی دے اللہ سر آغا چنشی پیدا گلے سیو شے وهم یخلقون دی پیدا کلے شیو دی سورہ فرقان کی ان درم آیات کی دغا سرازی وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا توان لَلَّذِينَ امداد
او نه د خپلو ځانونو امداد کولی شي. سوره یاسین 15 آیات کې وایي چې هغه څوک را مدد کوي چې نه د دوی امداد کولی شي او نه د ځان. وان تدعوهم الى الهدى او که ته راغواړې دوی لره هدایت ته نو دوی ستاسو تابعداري نه کوي. برابر دی تاسو باندې که تاسو را بلئ دوی لره ام انتم صامتون او که تاسو غلي پاتې کېږئ دوی مني نه. ان الذين تدعون من دون الله رد کوي د شرک. یقینا کسان چې تاسو را مدد کوي بغیر د الله نه نفي د شرک دعا کوي. یقینا کسان چې تاسو را مدد کوي بغیر د الله نه عباد امثالکم بندگان دی او ستاسو غنده بندگان. دا وی بوتان را مدد کول او دا بوتانو آیاتونو وی پمون چسپانه و دا بوتانو سترگی اخریم اللہ وی عبادون بنیانو او بیا صرف پا دی اکتفا نکوی امثالکم ستاسو غنده نو گتا بوتی نو بیا غم بوتانو او گتا بندائی نو غم بنیانو نو کتا وائی بوتانی را مدد کول نو توار پسی مسکے وائی نیت میں کردی بوت پسی اللہ اکبر لگا مولا بوتو. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یقینا کسان چتاشے را مدد کوئی بغیر اللہ نا عباد امثالکم بنیان دی ستاسکم تاکے. سورہ کاف آیت نمبر 102 گو رئی یوسل دویم شپاڑا سمسی پارا. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. یو آیات کے دو ځله کافر آغا چاہتا ہوئے چگہ بندگان مددگاران نیوئے بنیانی مددگاران نیولی اولیاء. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. ارستو بیاوتوئی اولئک الذین کفروا بآیات ربهم کفروا ورپسی بیاوئی ذالکا جزاؤم جہنم بما کفروا سلور ظلوتا کفروا وئی چنیکان بنیانو تے مددگارانو یغی دا مدد کئی دا عقیدہ دا کفر او دا شرک دا. اوریدل نا اوریدل خودزان لخبرہ چنیکان بنیان را مدد کئی او غی تا حاجت روان وی دا عقیدہ دا کفر دا دا شرک دا. که خزی وی چی پیر بابا را مدد شی که سڑی وی چی پیر بابا یا لوی ادوان را مدد شی اگر کافر شا نکاح مات شا اولاد حرامیان پیدا کی نکاح با بیا تازہ کئی چی تو باو باسی ذکر کفرو وطوئی او سالور زالی وطا کفرو یلے. ان الذین تدعون من دون اللہ او دیو جنا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ الفتاوہ مصریہ صفحہ 57 کے ذکر کئی وہ 50 کے. من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر وقد اتفق ائمة المسلمین بذلك. دا چاچ دا قدر آلا چه زمان دعا دا قبر خواہ کی خکب لیگی دا جماعتنا ذکر زیارت لازمہ نو دے کافر شا او پدیر دا مسلمانانو ائمہ اتفاق دے. الفتاوہ مصریہ صفحہ 57 شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تفہیمات الہیہ کے ذکر کئی. کل من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالار مزود غازی لأجل حاجت يطلبها ثم فقد آثم اسما اکبر من القتل والزنا. حرام رسول چه سالار مزود غازی کا برولار یا اجمیر شریف تلار
او الته حاجتونه غواړي نو د قتل او زنان لوی ګناه وکړه اللهم ارجل يمشون بها اوس الله په رات کوي چې کتا سوای دی دا مدد کیږي او راوسی نو انسان کو بخپوزی نو خپېشته او کتوای چې دې ټکر ورګي نو انسان کو په لاس او ټکر سپېړ ورګي سوق ورګي نو لاس شته او کتوای چې ما ویني نو انسان کو بستر ګوري نو سترګې شته اگر توای چې اوري مړې اوري نو وګونه شته چې پاغي باندې واوري انسان خو په وګونو په اسباب اوري نو اسباب شته وګونه شته اللهم ارجل يمشون بها دوی پیشته چې دلل کوي پاغي یا دای لرا لاس دی چې نیول کوي پاغي یا دای لرا سترګې دی چې لیدل کوي پاغي باندې یا دای لرا وګونه چې اوري دلګي پاغي قللو شرکاکم ګور الله وی ام لهم اذان يسمعون بها او دی وی نه مړی اوري قللو شرکاکم ورتوارا مدد گئی د برغا وندان ستاسو او بیا زمان خلاف تدبیرو کئی او مال مولد مرا کوئی ان ولی اللہ الذی نزل الكتاب یقینا معاون زمان اللہ غزاد چه قرآن را لے گلے دے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ او دا اللہ دوستی کئی دا چا سرچوی نیکان صالحین چاہتا ہوئی آغا چاہتا چاہتا رد شرکو کر والذین تدعون من دونی آغا کسان چتاسو رامدد کوئی بغیر دا اللہ نا توان لرستاسو دا امداد ولا انفسهم ینصرون نخبلو زانون امداد کولشی او گتاسو راغوار دی لرائی دادتانو ناورستاسو آواز وتراهم ينظرون إليكا او گوری بات دائیو وینی بات دائی لرا چه گوری بدائی تاتا ينظرون إليكا گوری بدائی تاتا وهم لا يبصرون او دائی وینی حق تاتا با پٹو پٹو گوری خورن دے وهم لا يبصرون او دائی وینی حق لرا تاتا با گوری پست غٹو غٹو سترگو وهم لا يبصرون او دینوینی حق خوز الافا نو نیوا کار دروانو لو دا شرک رات کوا وامر بالعرف او اینا کول توحید عرف احکام القرآن مانا گئی توحید وارد عن الجاہلین او مخوارو جاہلانونا او گرد تنگو ویمان زان نکمنا شیطانی نزون او گورسی گیتا تا طرف شیطان نسٹنگا وسو صدر تواچئی وسکی دے فاستعیذ باللہ نو پنا غوار پا اللہ سرا او دا اللہ دے اوریدن کے پوا یقیننا گسان چھے اغیزان ساتی مناہیونا کلا چورسی دی دس خیال طرف دی شیطان نا خیال وسوسا یادی دی اللہ لرا فیضا مبصرون ناسا بدئی لدن کیوی حق لرا و اخوانم یمدونم فی الغیه او رونا دی شیطانانو راکائی دی لرا پسر گشائی کی مولا دورگئی دی لسر گشائی کی سم لا یکسرون او بیا کمی نکئیو لئی پدی گمراہ کولو کے ای راکائی کوشش کئیو چه تبائی کی گمراہ کیو وَإِذَا لَمْ تَعْتِمْ بِآيَاتِنَ او کلا چه تران ردیتا یو موجزہ وائی دی دولت تبیتها ولی دی غران کدی لرا تا ٹوکی کئی در پورے لکا نندی سندی جوڑ کری قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي ورتوا بشكرتا بدارما داغا چوي کولشي ما تا طرف در زمانہ هذا بصائر من ربكم دا دلائل طرف در استاسنا او هدایت و رحمت
لقوم یؤمنون د پاره د هغه قوم چې هغه ایمان راړي لقوم یؤمنون د پاره د هغه قوم چې ایمان راړي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کله چې لوستی شي قرآن ترغیب ورکوي قرآن کریم ته وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کله چې لوستی شي قرآن نو غوږ کېږدئ دې ته وانصتو او چپ شئ فَاسْتَمِعُوا لَهُ غوږ کېږدئ دې ته وانصتو او چپ شئ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له انصات بمانا د چپکی دو او استماع چه غوگ و تاکی دی او اوری نو مانا دا چه چپشا او غوگ و تاکی دا اورا او دی وجن انسیتو یوی فاستمعوا له انسیتو غوگم کی دی اوری یوما وانصتو او چپم شئی تاسو بسنوائی لعلکم ترحمون نو خام خواب تاسو بانی براہم اکڑیشی و دلتا چه قرآن ویلشی نو غوگوتا کیدا او چپشا سورہ توحا یوصل سوار لسم آیاتو گو رئی علتا سوئی سورہ توحا آیت نمبر 114 جبریل امین با چکل وحی راڑا نو نبی علیہ السلام با ورسروی نو اللہ یاتون راولے گل فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل یقضى الیک وحیہ تلوار مگاو پا قرآن مخی داغینا چی برشی تاتا وحید قرآن چی قرآن ویلشینو تبا تلوار نکے او تبواتا غوگ دے غلی بایو تبواتا غوگ دے دارنگی سورہ قیامت کی شپاڑ سمیات وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا دلتوئی اول تے ام پیغمبر توئی چه تبا غلی او تبا وقت دے قرآن تا چه قرآن ویلے شی نو تبی اوری لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمع و قرآن تلوار مگو پا قرآن باندے لا تحرک بھی لسانک مخوضوا پا دیبان استاجبا سمطلب جبریل امین چه بوائی راڑا پیغمبر با جبا خوضولا اللہ وردوی جبا بام نخوضے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ مخوضوا پا دیبان استاجبا دے پارا چه تلوارو کی پا دیبان دے دینا دا معلومی گی چه قرآن ویلی شی تب وطا غوگ دی او تبا کش نکیو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموع فتاوی کی آواز ذکر کئی وقد يكون الثواب مع مسلم وهذا اکثر کلا کلا د امام بخاری او د امام مسلم په یو مسله کې مقابله راشي نو علامه ابن تیمیہ هغه وایي کله کله صحیح خبره د امام مسلم سره او دا ډېر دی لکه حدیث د ابو موسی کې چې وایي انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا وَإِذَا قَرَى فَانْسِتُوا لگا حدیث دا ابو موسیٰ دے چگوئی کلا امام قرآت کئی نو تاسو غلی پاتی شئی امام تکبیر وئی تو تکبیر وایا وَإِذَا قَرَى فَانْسِتُوا کلا چه امام قرآت کئی نو بیا تاسو غلی پاتی شئی بیا علامہ ابن تیمیہ وئی
بعض خلق پا دی روایت باند اعتراض کئی چی دا غیر محفوظ دے امام ابن تیمیہ وی سو کوئی دی کہ زیادت دراوی نو دا اختلافی مسئلہ چی زیادت دراوی معتبر دے او کنا امام مسلم پا مقدمہ کی دا مسئلہ دے رخا ذکر کردی دا و امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی فَإِنَّ هَذِ زِيَادَةً صحها مسلم وقبله احمد بن حنبل وغيره وضعفها البخاري دا زیادت امام مسلم هم صحیح کرده او امام احمد بن حنبل هم قبول کرده ٹھیک ہے امام بخاری پا دی باندے دیتا ضعیف ہوئی وغوی وحاظ زیادت مطابقت للقرآن دا زیادت مطابق دے دا قرآن سرا فلو لم يرد بها حدیث صحیحون لوجب العمل بالقرآن امام تیمیہ وی کدی کے صحیح حدیث ہم نو نبیا واجب دے عمل پا قرآن اوغوی و اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاة اجماع دا خلق پا دے دا چلا دی مصداق موز دے وَإِنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ مُرَادَةٌ مِّنْ هَذَا النَّصْ او قراءت فی الصلاة اگر مراد دے دے نصنا بعد خلق کوئی دے وقت کی موز خو مخ کے ناو موز خو کانت الصلاة لجمیع الملل طول امتنو کی موزو او بلدہ چه امام تیمیوی نزلت فی الصلاة مطلب دان مصداق کی موز دے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دروشتم جلد صفحہ 275 کے ذکر کئی اب یا امام ابن تیمیہ وی وقد روا مالک فی المعطا اب یا جابر نقل کئی چانو سمع جابر بن عبداللہ یقول من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا لم یصلی إلا وراء الإمام فقد صح وروى أيضا النافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ خلف الإمام فيقول إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزيه چه ده امام پسی مسکے نو بیا ده امام قرآت اغدل کافی ده بیا ده بلچا قرآت تا ضرورت نشتا بیا امام قرآتو کو بس اغا پورا ده امام ستاد پارا قرآت ہوگا دارنگی حدیث کے راضی چھے امام قرآت گئی نفعان سی تو تاسو غلی پاتے شئی اور پدی باندے بیا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اگت کلام کرے دارنگی حدیث دا ابو موسیٰ شرعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمز راضی اذا کبر الامام فکبرو وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا دا روایت امام مسلم ذکر کرے مسند احمد 415 کے جلد 4 کے دار قطنی 125 کے امام بیقی پہ 155 کے ابن ماجہ 61 کے محلہ کے 206 کے دارنگی امام ابن تیمیہ نیل الاوطار نصب الرایات توجیہ النظر بلوغ المرام فتح الباری درایہ ابن کثیر کنز العمال فتح القدیر شرح نقایہ عون الباری عون المعبود آثار السنن دے ٹولو نورم گنو کتابوں ذکر کرے دے اور تنویر الجنان کے ما پا دے زائبان دے لگا کلام کرے دے چھے ٹھیک دے سڑے قرآت کئی امام پسی اغد آگا مرزی دا کئی خدا دے نوئی چھے دا احناف بزن کی گی احناف اس آگا خپل دلائل دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ افقہ ہو اغد صحابہ سر نیزدے ہو تردی چھے اغد بعض صحابہ لیدلی دی او دا غی سر ملاقاتم شوئے دے لکا الفرس کے ابن ندیم ذکر کری دے تابعینو نہ دے نو اگا پا حدیثو نہ پوئے دا ہوتا پہ پوئے گے
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کلا جلوستیشی قرآن وکی دیاغیتا و چپ شئی لعلکم ترحمون خامخا پتاسو باندی برام اکڑیشی اپا خوابا دیزائی کے ما دیر وقت غستا روایتون و میرا واغستل او بیا چې بکم جرح غی کولا داغی بمی جوابونو مکرل تنویر الجنان کی غمالی کری دی و چونکہ آغا وقت کی دا مسئلہ دیر زور شور کی وا نو منگا ور سر بیا آغا سیونو آغا مسئلہ پاتے شعبت ہر سو خپل کئی صوبت شوافیو پا طریقہ مسکئی صوبت حناف پا طریقہ صوبت حنابلہ پا طریقہ کئی زمنگا علاقہ و زمن زائدہ دا احناف دے نمنگا دا احناف و طریقہ کرو او من سخا دلائل شتا او پاگی منگا خپل دلائل مضبوط لرو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خامخا بتاس باندی برام اکڑیشی اس کے او سڑے زان لا پیو حدیث عمل کئی قرآن کی کئی دکھانا زان لدی کئی خدا نا چاگوی دا حناف مزن کی گی یا امام حنیفہ باندی جرح کئی وَاسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ یاد کا رب ساپس لگے تذرع وخیفہ پاجزائیو پرو باندے ودون الجار من الخول اور نپتے زدوی نانا دی وجنا اللہ یاد کا پاجزائیو پرو منگا وایو آمین دعا دا دیکھا بخاری نے گلگڑی آمین دعا دا اور دعا چھ دا نوغب پرو آئے زکا قرآن وی وَاسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَ وَخِيفَةً او آمین دعا دا زکا قرآن کے سورہ یونس کے چکلا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا غواری نو اگا دعا غواری اگوئی ربنا انکا آتیت فرعون وملاہ زینتا واموالا ربنا لیذلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد اجيبت دعوتكما وی اللہ قد اجیبت دعوتکما قبول شستاسو دوارو خنو ویلے داخو موسیٰ علیہ السلام وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام او دلتوئی قد اجیبت دعوتکما قبول شد دعا استاسو دوارو تولی نسبت کئی موسیٰ علیہ السلام دا دعاوی حارون علیہ السلام پہ آمین وی نو آمین تے ہم دعا ہوئے ذکر استاو دوارو دعا چا آمین ہم دعا دا او دعا پرو ویل دی نو آنا وی آمین پرو آیا و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تھی پیش کے جتوائے من وافقت آمین او تامین الملائکہ دا چا آمین چدا آمین دا ملائکو سر یو شان چا گناہ بماب شی نو دا ملائکو دا آمین سر یو شان چا نو دا ملائکو آمین چاوری دلے چه امامتیو لاری یو اماموی ورد دوالی نو دا آقا دائنا کڑکی نا چریشی آمین آمین یا دا آقا دائنا چریشی آمین نو خلقوی دا چاوی چه دا ملائکو آمین پر رو دے نو تبی ہم پر رو آئے چه دا غی سر یو شانش دا مطلب دے نو او نبی علیہ السلام چه پتیز آویلے دے اغم حدیث کشتے خو منگا آنا فائی نبی علیہ السلام پتیز آویلے دا پار دا تعلیم طول مرینلے ویلے دا سوک نشی ثابتو لے ترمرگ نبی علیہ السلام بچگا آمین وی و نبی علیہ السلام آمین ویلوے صحابہ ویلوے تردیش جماعتو گرنگی دو
خو آغا نبی علیہ السلام ویلو دا پارا دا تعلیم چه دیر زائی که با امین وائی او دا سی بیوائی اللہ غیب یا طریقہ خولا تعلیم خلق پتیزا ورکی والا بل دا چه آمین ویل بموس کے دا فرض دی که واجب دی که صدی امامیه وی دا سرنا با آمین وائی نا زگردان قراءت دے او نه دا ذکر دے نو یامین بابا کے نوائی امامیہ او دا مسلک دے حال سنت والجماعت و انا امین بوائی او دا خدے خو فرض ندے نو چه فرض ندے نو دا تا پی دورا غوبال سلطر دے چه امین بابا تیز امین بابا تیز امین بابا بیا ضرورت سرے جتا پا خلقو گیا انتشار پیدا کے دا ملک دا احنافو دے خلق حنفی طریقہ باندی مسکئی نو بس پریگ دا چپا طریقہ صلح والا شک پیدا کے خود شاعتا نسلاسی ورپسی تراوی دی خلق شل رکاتا کئی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور نراروانی دی حرمینو کے دا وقنا شل رکاتا تراوی کی گی بس کئی شل رکاتا تو زان لکے اتنو کوا کانا خودتر دینا فسادو لے جوڑے پریدر چه خالی او سوکو پا کلاوی ڈکوئے نا میں کہو تا نور کم تو روکڑا جے دا بہو کے وَاشْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ یاد کستا رب بخبر زڑکے تضرع و خیفہ پا جزای پرو باندے ودون الجار من القول اور نپتی زدوی نانا بالغدوی والآسال سارو مازیگر وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ مکی گدنا خبرنا ان الذین عند ربک یقینا کسان چې پنځ رب ستا باندې ځان غټ نه غني د عبادت د الله نه ويسبحونه پاکي بیانې الله لرا ولو یسجدون او دی الله ته سجده کوي سورت کې درې اهم مسلې بیانولې تسلی نبی علیہ السلام تا اتباع ما انزلو کوي چه اللہ سره لگل جاگی تابداریو کئی او بیان د توحید او رد شرکو کئی او بدی دریو وارو مسئلوی واقعات ذکر کول پا طریقے دلوف نشر غیر مرتب پا اولی مسئلہ باندی واقعات دٹول نرستوی ذکر کرد موسیٰ علیہ السلام چه غزرنو تنگڑے نو تب غزرنو تنگے پا دویم مسئلہ باندی چه اتباع دا ما انزلو کئی دا اللہ دا حکم تابداریو کئی پا دی واقعہ دا شیطان ذکر کرا دا ٹولو نمخ کے چه آغا تابداری نوی کڑے اگر دا آغا انجام سشو او درم مسئلہ چه بیان دا توحید اور رد شرکو کئی پا آغی واقعہ دا نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام او شعیب علیہ السلام چوکو راغی دا مسئلہ بیان کڑوا چاگئیوے یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو ہر یودا چگوالے وا قوم دیو اللہ عبادتو کئیو ما لکم من الہ غیرو نشتے تاسولا سوک حاجت سرگونگے بغیر دے اللہ نا یو اللہ حاجتون سرگئی یو اللہ حاجتون پورا کئی تفریح